دلته کې سکندر شیرپور راغی، دلته کې موږ سره نن هم د جماعت اسلامي مشران ناست دي، پرون هم را سره ناستو، دلته کې د جمعیت علماء اسلام، دلته د پاکستان مسلم لیگ نون، او دلته کې د مزدور کسان پارټۍ دغه سانتي سماجي عوامي تنظیمونه رالل، او دغه شانتي تاجر برادري چې د 400 څومره تنظیمونه دي نو موږ سره دلته کېناستل. هایډرو یونین پرون دا اعلان وکړو چې نن تاسو وایئ چې واپډه بنده کړو نو بنده به وي. اوس موږ له وکیلان هم را روان دي، لږ یې وګوره چې څومره وکیلان را روان دي 400 چوک ته. هغوی سره چې موږ سره غمرازي کوي او موږ سره ملګرتیا کوي د 400 خلکو او دکاندارانو لږ درنګ سات کې موږ تاسو ته وښایو چې د مجیب خان په قیادت کې چې هغه د دې بار صدر دی څومره وکیلان راځي. موږ همیشه د انتظامیې او د عوامو ترمنځ د پل کردار ادا کړی دی، خو یو منګ دلته امجد علي خادم صاحب تارکلی وو د خیبر یونین اف جرنالست پیشاور پریس کلب محمد یونین لا څنګ په څنګ ورسره په دغه تحریک کې روان دي. نو ملګرو دا خبره مې کوله چې نن موږ همیشه د پل کردار ادا کړی دی، خو یو کس وایي چې محمد یونین اف جرنالست رپورټینګ کړی دی او د بلیک میلینګ په توګه کړی دی، مفادات یې ترلاسه کړي دي، چا سره کمپرومایز د عوامو په سر کړی دی. نو په دې چوک کې ورته ناست دي را دي شي برملا دي وایي. منګه د انتظامي او د دې پولیس وکیلانو او عوامي تنظیمونو د سیاسیانو من همیشه د روغې کوشش کړی دی. من چې کله هم داسې رپورټینګ راغلی چې تنازع دې جوړېږي نو موږ په هغې کې هم د روغې کردار کړی. یعنې دلته کې موږ ته ډېر ښه خبرونه میلاویږي، او دلته کې چې کم کرپشن انتخاب روانه ده نو هغې خط کړی دی. څنګه چې ما پرون خبره کوله چې اوس د پراپرټۍ په شکل کې دوی کرپشن روان کړی دی. دلته کې یو سړی ځان له پراپرټي شروع کی، هغه پراپرټي ډیلران هغه هم دوی چې کوم د 419 420 پرچې پې د دې دپاره کټ کړي چې د ایم پي او ایم این اے ته کښېني، هغه هم هغوی ته کښېناستل. هغوی ورسره څه خبره وکړه چې موږ به ورته پیپونه غورځوو، تاسو به کې موږ له نیمه راکوئ، ستاسو پلاټینګ به خرڅېږي او موږ به درنه پیپونه پې وچتو. 400 کې دا بدخوري روانه ده، دا بدماشي روانه ده. تاسو نه موږ 419 420 پرچه کټ کړو. د پراپرټۍ کاروبار یو حلال کاروبار دی، خو نن هغه خلک هم دوی متنازع کړل. نن هغه خلک چې کم دي نن هغه خلک هم دوی متنازع کړل. نو ملګرو د خپلو مفادو لپاره موږ سره په هغه شپه هم روغه کوله، زموږ په شرایطو یې روغه کوله چې موږ څه غوښتل په هغې یې کوله، خو موږ ورته ویل نه د 400 اسپتال نه تا ګایني واټ ختم که، تا چلډرن واټ ختم که، ته صرف د تریغې په اپریشن کې چیلنج کوم اسپتال کې زما د اواز اورېدل کېږي، د تریغې په اپریشن کې دې 40,000 روپۍ اخلي. په چوک کې دا خبره کوم او برملا یې کوم، دا پیسې د چا دي؟ دا د دې قام دي. دا د رزړ اسپتال نه پیچو جوړه کړه، دا انصاف دی. د دې په سر چې کوم دی موږ نن دې میدان ته راوتلي یو، د الارج نه آیا بیچو چلډرن واټ ختم شو، ګایني واټ ته ختم شو. نن زموږ زنانو ته تکلیف دی، نن زموږ مریضانو ته تکلیف دی، او دا تکلیف چې کوم دی بچی زه داسې بیمار وم چې زما دې نه هغه ځای پولیس هم کې د وینې مې ډېر سخت کم و، بچي مې څلور دي زامن مې، هغوی ځان له مزدوریا کوي، بچو له رزق ګټي، د هغوی مرسته کوي. ما ته یې نن پرونه به یو ډاپل وخوي زما د وینې هغې سره مې ګزاره وشوه. څو ورځې عبادت کوم، الله یادوم. پیسې درته واخېستې؟ نه پیسې نه دي اخېستې، او څو ورځې عبادت کوم او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم متحد رسول سره دعا کوم. ما سره دغه ټریکي کو، خو ما سره نور هم نیکي وشي. ولې چې زه غریب سړی یم، مسکین سړی یم، زما نور څه کاروبار نشته. صحیح ده، صحیح ده. عبادت کوم ملګري بیا به راځو، خبرې به کوو. زموږ دغه کیمپ روان دی، موږ ته وکیلان هم راغلل، هغوی ته مرکلې وي را روان دي په مزه مزه.
دا ولب خان شیرپا خبرې نیمه پاتې شوې دلته موږ سره د خیبر یونین اف جرنالیست کوم چې موږ د صوبې غټ تنظیم دی او هغه کې موږ سینیئر موست صحافیان موجود دي په پېښور کې نو دا هغه دلته موږ سره ممبر موجود دي دا هغه عہدیدار هم دی او خپل هم چې کوم دی 400 سره تعلق ساتي او یو نوموړی شاعر هم دی ادیب هم دی د روزنامه وحدت سره تعلق دی د ایډیټر حیثیت سره نو امجد علي خادم صاحب ته اوس دعوت ورکوم چې هغه راشي او په دې موضوع باندې دا کومه چې مخې ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي د خیبر یونین اف جرنالیست پېښور ممبر عہدیدار امجد علي خادم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو السلام علیکم. څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا د دې صحافیانو دا کومه مسله چې دا په دې چوک کې چې دی نن کم ناست دي په دې ګرمۍ کې نو دا د دې ټولې 400 مسله ده د عوامو مسله ده د خلکو مسله ده د انسانیت مسله ده. صحافت خو یوه مقدسه پیشه ده. د صحافت په ذریعه باندې د دې غریبانانو اوازونه همیشه د 400 د ملګرو د یونین د ملګرو د صحافیانو د خپل اخبارونو په ذریعه د خپل ارګنایزیشن په ذریعه د خپل قلم په ذریعه بر ایوانونو ته رسول دي. دغه غلی اوازونه چې هیڅ چا نه اوریدل کلم چې داسې مسله پیښه شوې ده نو همدې صحافیانو همدې ملګرو د خپل قلم په ذریعه جدوجهد کړی دی او د دې عوام غلی اواز کمزور اواز تت اواز دا یې ایوانونو ته رسول دی او دغه شان نور خبره به بیو. د تاجر اتحاد 400 د احتجاج سره دا کوم چې هغې کړی دی او د حضور پاک سلم په شان کې ګستاخي شوې وه نو د هغې کې موږ برابر شریک یو او مرسته کوو ځکه چې په حیثیت مسلمان او د محمد مصطفی سلم د غلامانو او عاشقانو په سب کې چې کوم دی موږ شمار یو او دې ته چې کوم دی سلام پیش کوو د محمد زین اف جرنالیست طرف نه چې هغې په خپل پیغمبر باندې دومره ننګ وکړو او چوک ته راووتل. This is